د پیښور په چړیاګر یا جوبن کې د مالی او خوراکي تنګسیا لامل د موجودو زناورو او مارغانو خلکو ته د سپارل کېدو د ریپورتونو مهته لراتلو وروسته چارواکو دغه داوا دروغ بللې او ویلي چې یو پروګرام لاندې یوازې زناور د خلکو په نوم نومول کیږي. چارواکي وایي چې مارغه یا زناور به په جوبن کې وي خو په پنجره به د پروګرام لاندې د کم تن نوم لیکل کیږي او دا کار د زناورو او مارغانو سره د خلکو د مینې سیوا کولو لپاره پیل کړی شوی دی. د پیښور جوبن د پاکستان تر ټولو لوی چړیاګر یا جوبن دی چې په 9 ایکړه ځمکه جوړ دی. د جوبن چارواکي وایي چې د زناورو سره د مینې تحفظ او پوهاوی پارز یو پروګرام شروع کړی شوی دی چې د ټاکلي پیس ورکولو په بدل کې به د سمودي لپاره زناور د یو کس په نامه کولی شي. د چړیاګر مرسیاله ډایرکټره حسین امبرین وایي چې دې پروګرام سره به د خلکو د زناورو سره مینه سیوا شي. هغه به وایي چې زه د دې زناورو په کفالت کې کردار لوبوم او د هغه تن په نامه به پنجره لګولی شي چې دومره وخت دپاره پیکج اخیستی دی. د چارواکو په وینا ځینو شخصي سکولونو ورسره د زناورو په خپل نامه کولو پروګرام کې د برخې اخیستو دپاره تماسونه نیولي دي. نظیر احمد نومیتن د چارواکو د فیصلې خرکلي کوي او وایي چې د دې ګام له کبله به ولس ته د نږدې نه زناورو سره د مینې زمینه برابر شي. موږ د انتظامي د دې ګام هرکلی کوو ځکه چې یو خو به د زناورو سره د انسانانو مینه پیدا شي، بله خبره دا ده چې انسانانو کې به شعور راشي چې مطلب زناور یوازې نه دي پرېښودل پکار. په کال 2013 کې د پیښور چړیاګر له پرانیستل کېدو وروسته په لومبو میاشتو کې 30 زناور مړه شوي وو چې پکې 10 مارغان او 6 نور زناور شامل وو. خو چړیاګر کې د زناورو ډاکټر عبدالقادر خان وایي چې اوس د زناورو د مړینې کچه د نش برابر ده. خبرو کې د هغه وینا وه چې په شروع کې ډېر مسایل او هغه وخت زناور ځکه مړه شوي چې ترانسپورټیشن کېدو او چون کې زناورو په ړومبو ورځو کې د ماحول سره عادت نه وو نو ځکه مړینې سیوا شوې وې. اوس حالات ډېر ښه شوي دي. د زناورو په مړینه قابو موندل شوي او سخت کال بېلابېلو زناورو 22 بچي پیدا کړي دي. د روان مالي کال دپاره بجټ کې د پیښور چړیاګر دپاره 10 کروړه روپۍ ښودل شوي چې تر اوسه پکې 2 کروړه روپۍ جاري کړي شوي دي. د پیښور چړیاګر کې 32 قسمه زناور ساتل شوي دي او د ټولو زناورو شمیره پکې 102 ده او د 55 قسمونو بېلابېل ډول 100 مارغان هم پکې شته دي. چارواکي وایي چې د روزانه په بنیاد 50,000 نه تر 8,000 پورې خلک چې پکې زیاته برخه د سکول ماشومان وي د چړیاګر لیدنې لورځي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پیښور